بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دا ټول نه مخکې خو زه د عباس د چینل شکریه ادا کوم چې د ده په ذریعه باندې زموږ د ګوجر قام اواز په ټوله دنیا کې خور شوی هم دی او خورېږي هم. نن زما سره سید کریم صاحب ناست دی چې د هغه دلارم ګوجر صاحب زما سره ناست دی چې دا چا تعلق د ګوګدرې سره دی او د ده زوی چې دی نو ابشار هغه زموږ سره په تحصیل بابوزو کې چې دی نو عهدهدار دی او بل د ضرور سلیم چوان چې دی نو زما سره په ګوجر فارم لوړ سوات کې افیس سیکرټري دی. سلیم وناخیل سره د تحصیل بابوزو چیرمن دی زما سره ناست دی. نو دو راغلی دی نن په دې سلسله کې چې یاره د دلارام خان صاحب کور والا بیماره ده، د ګردو بیماره ده. د ګردو د بیماري چې هغې ته د یو کال نه ده او مختلف هسپتالونو ته مختلف ډاکټرانو لاړو رالو، هغه علاج د دوی جاري دی. اوس د کور والا چې نو واش د ګردو واش والا کوي، نو په هغه واش باندې چې هم د څه وخته پورې کېدو، خو اوس په واش نه کېږي. نو ډاکټرانو صاحبانو ورته په اسلام آباد کې وایي چې یاره دې ته به ګرده به ورته بدلولي. بیا چې دوی معلومات وکړو چې یاره خرچه به په دې باندې څونه راځي، نو تقریبا 50 لک روپۍ خرچه به د هغې باندې راځي. نو زما خپل قام ته هم خواست دی او د قام سره چې دی نو ټول انسانیت ته زما خواست دی چې هغه د دلارام خان صاحب سره خصوصي تعاون ورسره وکړي، مدد ورسره وکړي. دی به خپل د موبایل نمبر، خپل د اکاونټ نمبر چې دی نو هغه په د عباس خان په دې چینل باندې ټول عوامو ته انسانیت ته به دی شو کړي او څوک چې ورسره څه ښه کوي نو مطلب دی د سره په دغه موبایل په دې نمبر باندې ورسره رابطه ساتئ، ځکه چې یو د انسان ژوند بچ کول چې دی نو مطلب د ټول عالم ژوند بچ کول دي. نو زما ټول قام ته خواست دی چې هغه د دلارام خان صاحب سره په دې سلسله کې په دې مرض کې چې نو خصوصي تعاون او مدد ورسره وکړي او الله تعالی د ده د کور والته ګرده بدله کړي او شفا ول الله تعالی ورکړي. نو زه یو پېره بیا خپل قام ته خواست کوم چې یاره د دلارام خان صاحب تاسو تعاون او مدد ورسره وکړئ. ډېره مهرباني. والسلام. السلام علیکم. د ټولو نه اول به زه خپل قام ته سلام پیش کوم او د قام سره کوم مخیر حضرات چې دا ویډیو ګوري. دلارام خان د تعلق زموږ د کلي ګوګدرې سره دی. دی زما په ګاونډ کې پاتې کېږي او بل زه به دا خبره وکړم چې دا د جی واي پیسه ده. د ده رور چې دی هم به ډسټرکټ تنظیم کې دی، د دور سوات چې کوم کابینټ دی ډاکټر صاحب سره. بیا د ده زوی ابشار خان چې کوم یو دی هغه زموږ سره په تحصیل تنظیم کې هم دی. د ده کور والا ده او د کافي وخت نه چې دی هغه د ګردو مسله ده هغې ته. نو لکه دې غریبانانو خپل وس چې دی هغه کړی دی پېښور یې نه دی پرېښی، ایبټ آباد یې نه دی پرېښی. لکه یو ځای هم مطلب دا دی دلته کې دا هسپتال کم نواز شریف کډني هسپتال چې دی مطلب دا دی د واش هغه کار هم دیو کړی دی. خو بهرحال اوس مسله د دیو دا ده چې دیو اسلام آباد ته تللي دي او ډاکټر صاحب دا ټسټونه او د هر سره وکاته